अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ګرانو محصلینو، الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ یاستئ. راځو موږ او تاسو prevention of blood clotting in the normal vascular system یا په نورمال وعایي سیستم کې د وینې د علاقې مخنیوي باندې خبرې کوو. تیرو درسونو کې تاسو ولیدل چې څنګه علاقه یا کلاټ شروع کیږي او بیا څنګه له منځه ځي، په کومو طریقو سره او په کومو پاتویګانو سره د عمل صورت نیسي. اوس سوال پیدا کیږي چې ولې دغه کار یا دغه عمل په نارمل ډول په فزیولوژیک ډول باندې صورت نه نیسي. نو د دې لپاره راځو د دې هغه حل او میکانیزم باندې داسې خبرې کوو چې په نورمال حالات کې ځکه کلاټینګ صورت نه نیسي چې لاندې فکټورونه وجود لري یا دغه فکټورونه چې کوم دي اوس ورنه یادونه کړو، دا د وینې د کلاټ کېدو یا علاقه کېدو څخه مخنیوی کوي. اول فکټر چې کوم دی هغه سموث واسکولر انډوتیلیل سرفیس دی. خویا وعایي انډوتیلیل سطحه. دویم ابزارپشن اف گلایکوکلیکس ټو انډوتیلیل سرفیس. کله چې گلایکوکلیکس وینې څخه رګ ته جذب شي، یوه طبقه د پولیساکارایډونو جوړوي چې بیا همدغه طبقه د کلاټینګ مخنیوی کوي. دریم فکټور چې هغه په نورمال فزیولوژیک ډول باندې د وینې د کلاټ کېدو څخه مخنیوی کوي هغه ترومبین ترومبو ماډولین کمپلیکس دی. ترومبو ماډولین کمپلیکس هغه وخت جوړیږي چې کله د رګ جدار زخمی شي. کله چې نوموړی کمپلیکس جوړ شي نو د زخمی شوي ساحې څخه ترومبین وباسي یعنې لرې کوي او هم پروټین سی فعالوي. پروټین سی چې کله فعال شي بیا پنځم فکټر البته کلاټینګ فکټر، اووم کلاټینګ فکټر دوی بیا غیر فعالوي. یعنې کله چې پنځم پروټین سی فعال شي دا پنځم فکټر او همدارنګه اووم فکټر کوم چې د وینې د کلاټینګ فکټر دی د دې د غیر فعالېدو سبب کیږي او په دې ډول د کلاټینګ څخه مخنیوی صورت نیسي. انټي ترومبین اکشن اف فیبرین and antithrombin 3. د فیبرین انټي اغیزې او انټي 3. کله چې کلاټینګ صورت ونیسي او فیبریني الیاف جوړ شي، کوم ترومبین چې جوړیږي تقریبا 50 یا نه تر 90% دغه برخې ته جذبیږي او کوم ترومبین چې د کلاټ په برخه کې باقی پاتې دی 10 الا 15% دا هم د همدې برخې د نورو برخو د کلاټ مخنیوی کوي. دا خو خپله انټي ترومبین اکشن اف فیبرین، یعنی فیبرین چې کله جوړ شي دا خپله د ترومبین ضد اکشن ښکاره کوي. دویمه خبره د همدې عنوان انټي ترومبین 3 ده. انټي ترومبین 3 دا د ترومبین اغیزې په فیبرینوجن باندې له منځه وړي چې په نتیجه کې فیبرین نه جوړیږي. په مخکې درسونو کې موږ تاسو ویلو چې ترومبین چې کوم دی دا په فیبرینوجن باندې عمل کوي او په فیبرینوجن په فیبرین باندې بدلی. نو انټي ترومبین 3 چې کوم دی دا بیا دغه عکس العمل د ترومبین چې کوم دی دا نهي کوي، انهبیټ کوي. نو په دې وجه بیا ترومبین چې کوم دی په فیبرینوجن باندې عمل نشي کولی او چې کله عمل ونه شو نو فیبرینوجن په فیبرین نه بدلیږي. همدارنګه انټي کواګولانټس یا د علاقې ضد موادو ته راځو. د علاقې ضد مواد چې کوم دي هغه د دې د بیلو بیلو نه موږ تاسو یادونه کوو. یو چې کوم دی هغه هیپارین دی. هیپارین د ماسل او بیزوپیل په واسطه افرازیږي. پروټیني جوړښت لري، مستقیما کوم د علاقې ضد تاثیر نه لري. په انټي ترومبین 3 باندې تاثیر کوي او د دې په واسطه هیپارین فعالیت په زرګونو چنده زیاتیږي.
هپارین په ځیګر کې یا په لیور کې او همدارنګه په سږو یا لنګز کې زیات افرازیږي. په دې دوه ځایونو کې ځکه زیات افرازیږي چې دلته د وینې جریان په سلو دی، بلډ فلو دلته کمه ده، د وینې جریان په بطي شکل سره صورت نیسي. نو الله تعالی زمونږ او ستاسو په ځیګر او لیور ځیګر او سږو کې چې کوم دی د هپارین افراز زیات کړی دی د دې لپاره چې دلته کلاټینګ یا علاقه جوړه نشي. بل ډول انټي کواګولانټ یا د علاقې ضد مواد چې کوم دي هغه وارفرین دي. وارفرین بیا په کوم میکانیزم سره د وینې علاقه نښې کوي یا بلډ کلاټینګ څخه مخنیوی کوي. دا د ویټامین کې د فعالیت مخنیوی کوي، یعنی وارفرین نه پرېږدي چې ویټامین کې خپل فعالیت سرته ورسوي. بل ډول مواد چې کوم دي هغه EDTA دي. البته EDTA نه موږ تاسو په لابراتوارونو وغیره کې هم استفاده عام ډول باندې کولی شو، چون دا په انټراواسکولر کې زیات نه شاملېږي. EDTA یا ایتایلین ډای اماین ټیټرا اسیډیک اسید کلسیم د وینې څخه لرې کوي. په مخکې درسونو کې موږ تاسو د کلسیم په اهمیت باندې پوه شو چې تقریبا که انټرنسک پاتوی ده او کو ایکسټرنسک پاتوی ده، په دواړو کې د کلسیم رول موږ تاسو ته ښکاره دی، ځکه په غیر د کلسیم څخه وینه یا بلډ چې کوم دی دا نه کلاټ کیږي. نو د دې له وجې چې کوم دی هغه کلسیم د EDTA په واسطه د وینې څخه لرې کیږي. چې کله لرې شو نو بیا کلاټینګ صورت نه نیسي. لکه مثلا د دې مثالونه ډای سوډیم سالټ شو، ټرای پوټاشیم سالټ شو، دا د EDTA مثالونه دي. بل انټراواسکولر انټي کواګولانټ ماده چې کوم ده هغه الفا 2 ماکرو ګلوبولین دي. الفا 2 ماکرو ګلوبولین د انټي ترومبین 3 په شان عمل سرته رسوي چې پاسه مور نه یادونه وکړه. پنځم فیکټر چې کوم دی هغه پروټین سی دی. پروټین سی بیا مخکې مور نه یادونه وکړه چې د پنځم فیکټور او د اووم فیکټور د غیر فعالېدو سبب کیږي. بل چې کوم دی هغه پروسټاسایکلین دی. پروسټاسایکلین بیا د دمویه صفحاتو د یوځای کېدو یا پلیټلیټ اګریګیشن څخه مخنیوی کوي. یعنی مطلب دا دی چې دغه شپږ چې کوم دي دا د علاقې ضد مواد دي. په دې طریقې سره موږ تاسو کولی شو چې د کلاټ څخه مخنیوی وکړو. راځو lysis of blood clots and plasmin. د وینې د علاقې حلیدل او پلازمین. هر کله چې علاقه یا کلاټ صورت ونیسي نو په کوم میکانیزم بیرته له منځه ځي یا حلیږي. کله چې کلاټ جوړ شي نو د کلاټ د جوړېدو څخه یو څو ورځې وروسته په زخمي شوي انساجو کې TPA یا ټیشو پلازمینوجن اکټیویټر رامنځته کیږي یا شته کیږي. TPA په کلاټ شوي برخه کې په پلازمینوجن باندې اغیزه کوي او په پلازمین یې بدلوي. پلازمینوجن په اصل کې د پلازما د پروټینونو ګلوبولین د ډلې څخه دی او د یو ګلوبولین په نوم هم یادېږي. یو ګلوبولین کله چې پلازمین جوړ شي نو د لاندې فیکټورونو د تجزیې سبب کیږي. مثلا د پنځم فیکټر، د اووم فیکټر، د اتم فیکټر، د فیبرین، فیبرونوجن، پروترومبین. نو کله چې دغه ذکر شوي فیکټورونه تجزیه شي د همدې فیکټورونو د تجزیه کېدو له وجې علاقه حلیږي او له منځه ځي. یعنی activation of plasminogen to form plasmin او then lysis of clot. اول کې پلازمینوجن اکټیو کیږي، فعالیږي ترڅو پلازمین جوړ شي او پلازمین بیا خپل فعالیت سرته رسوي په مربوطه فیکټورونو باندې چې مخکې مو نه یادونه وکړه لکه پنځم، اووم، اتم، همدارنګه فیبرین، فیبرونوجن او پروترومبین. او په نتیجه کې بیا وینه کلاټ چې کوم دی دا بیا تجزیه کیږي.
رول اف پلازمین سیستم. د پلازمین د سیستم ارزښت. د دې ارزښت څه شی دی؟ د کلاټ په حلیدو کې رول لري. مخکې مو نه یادونه وکړه هره ورځ زموږ په وینه کې کوچني بې شمېره حلقې جوړېږي چې د همدې حلقو په حلیدو کې رول لري. دریم، که چېرته د یوې کوچنۍ حلقې په واسطه یو کوچنی رګ بند شي نو د پلازمین په واسطه بېرته خلاصېږي. دا د پلازمین ارزښت دی. پلازمین انهبیټر الفا 2 انټي پلازمین. الفا 2 انټي پلازمین د پلازمین د فعالیت د مخنیوي لپاره په وینه کې یو بل فکټور دی چې الفا 2 انټي پلازمین یا پلازمین انهبیټر په نوم یادېږي او د دې د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. Condition that cause excessive bleeding in human beings. هغه حالات چې په انسانانو کې د زیاتې وینې د بهېدنې یا د زیاتې وینې د ضایع کېدو سبب کېږي. دغه حالتونه کېدای شي چې د پروترومبین د کموالي له وجې وي، د اووم فیکټر د کموالي له وجې وي، همدارنګه په عمومي ډول سره د مخکې مې یادونه وکړه چې د اووم فیکټر د کموالي له وجې وي یا مثلا د نهم فیکټر یا مثلا د لسم فیکټر د کموالي له وجې وي چې دغه ټول دغه حالات چې دي دا بیا د ویټامین کې د ډیفیشنسي له وجې رامنځته کېږي. خو راځو بیا اول عمومي خبره کوو په هغه حالتونو باندې چې هغه د انسانانو کې د زیاتې وینې د بهېدنې سبب کېږي او وروسته بیا دغه هر یو حالت جدا جدا څېړو یا مطالعه کوو. کېدای شي چې د وینې د ضایع د وینې د هر یو فیکټور له کمېدو له کبله رامنځته شي، مګر لاندې درې مهم دي. اول، ویټامین کې ډیفیشنسي یا د ویټامین کې کموالی چې دلته ورنه یادونه وکړه چې بیا د دې له وجې دغه فیکټورونه کم جوړېږي او چې کله دغه فیکټورونه کم جوړ شو یعنې پروترومبین کم جوړېږي او فیکټر اووم فیکټر کم جوړېږي، نهم فیکټر کم جوړېږي او همدارنګه لسم فیکټر، نو بلیډینګ یا د وینې بهېدنې هغه اندازه زیاتېږي. بل چې کوم دی هیموفیلیا ده چې په دې باندې به تفصیلي خبرې وکړو، او بل ترومبوسایټوپینیا ده. راځو اوس اول ویټامین کې ډیفیشنسي ته یا د ویټامین کې کموالي ته. ویټامین کې ډیفیشنسي یا د ویټامین کې کموالی د وینې په علاقه کې مستقیم رول نه لري. هغه د علاقې یا کلاټینګ فیکټورونه چې په ځیګر کې جوړېږي، ځیګر د دغې فیکټورونو په جوړولو کې ویټامین کې ته اړتیا لري. هغه فیکټورونه چې په جوړېدو کې ویټامین کې ته اړتیا ده عبارت دي له پاس مې یادونه وکړه اووم فیکټر، نهم فیکټور، لسم فیکټور او پروټین بخښنه غواړم او پروترومبین. ویټامین کې کموالی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د شحمیاتو جذب خراب شي، یعنی ویټامین کې په شحمیاتو کې منحل ویټامین دی. صفراوي مالګې یا بایل ساټ د شحمیاتو په جذب کې مهم رول لري. د ویټامین کې د کموالي له کبله د اووم او لسم فیکټورونو کموالی د ځیګر ناروغۍ هم د کلاټینګ فیکټورونو د کمېدو سبب کېږي چې عبارت دي له مثلا هیپاټایټس یا د ځیګر التهاب، لیور سیروسس چې دا یو د ځیګر یو حالت دی، البته وخیم و خطرناک حالت دی. اکیوټ یلو اټروپي اف لیور، په دې ناروغۍ کې د ځیګر برانشیمي حجرات یا برانشایمل سیل په سریع ډول له منځه ځي. نو دا هغه حالتونه چې په دې کې د ویټامین کې ډیفیشنسي رامنځته کېږي. راځو هیموفیلیا ته. هیموفیلیا به تاسو په جنیټیک کې ویلي چې دا یو جنیټیکي ناروغي ده، فیصدي په نارینهو کې تر 75% پورې ده. په نوموړې ناروغۍ باندې اکثره نارینه اخته کېږي. هیموفیلیا بیا په عمومي ډول سره په درې ډوله باندې ده. یو کلاسیکل هیموفیلیا ده یا هیموفیلیا A، بل چې کوم دی هیموفیلیا B یا کرسماس ډیزیز، او بل چې کوم دی هیموفیلیا C
یا روزنټل سینډروم دی. کلاسیکل هیموفیلیا ته راځو. کلاسیکل هیموفیلیا د څه شی دی؟ د اتم فیکټور د کموالي له کبله منځته راځي. اتم فیکټور بیا خپله دوه برخې لري. اوله به یوې برخې ته یې لارج پورشن وایي چې د تقریبا د 1 میلیون ډالټن مالیکولي وزن لري. د اتم فیکټور د دې برخې د کموالي له کبله یو ناروغي منځته راځي چې د وان ویلبرینډ ډیزیز په نوم یادېږي. دویمه برخه ته سمال پورشن وایي چې تقریبا 2,13,000 ډالټنه مالیکولي وزن لري. او هیموفیلیا د اتم فیکټور د همدې برخې د کموالي له کبله منځته راځي. البته هیموفیلیا A په یونایټډ سټیټ اف امریکا یا USA کې په هرو 10,000 کسانو کې یو شخص په هیموفیلیا اخته وي یا اخته کیږي. هغه خلک چې په هیموفیلیا باندې اخته وي د تداوی لپاره یې اتم فیکټور د ناروغ بدن ته داخليږي. دویم ډول هیموفیلیا چې کوم دا هغه هیموفیلیا B یا کرسماس ډیزیز دی. د هیموفیلیا هغه ډول دی چې د نهم فیکټور د کموالي له کبله منځته راځي. دریم ډول د هیموفیلیا C یا روزنټل سینډروم دی. د هیموفیلیا هغه ډول دی چې د 11 فیکټور د کموالي له کبله منځته راځي. دریم بل غټ سبب چې د بلډ یا د وینې د بهیدنې سبب کیږي هغه ترومبوسایټوپینیا ده. په بدن کې د پلیټلیټ کموالي ته ترومبوسایټوپینیا ویل کیږي. د پلیټلیټ نارمل اندازه په 1 ملي متر مکعب وینه کې د 1,50,000 څخه واله تر 3 لکه پورې دی. په دې کې خونریزي هغه وخت رامنځته کیږي چې کله د پلیټلیټ اندازه د 50,000 څخه کمه شي. نو په دې حالت کې بیا خونریزي خود به خوده صورت نیسي. او که چېرته د پلیټلیټ اندازه په وینه کې په 1 ملي متر مکعب وینه کې د 10,000 څخه کمه شي نو مرګونی حالت رامنځته کیږي. کله چې پلیټلیټ کم شي نو په د وینې بهیدنه صورت نیسي او البته په داخل د بدن کې هم نو د سکین لاندې بیا کوچني داغونه رامنځته کیږي چې دې ته بیا پرپوره ویل کیږي. پرپوره کله چې پلیټلیټ په بدن کې کم شي نو د پوستکي لاندې سره داغونه پیدا کیږي چې ورته پرپوره ویل کیږي. پرپوره بیا په خپل ځان کې په 2 ډولونو باندې بخښنه غواړم په 3 ډولونو باندې ویشل کیږي. پرپوره ډیو ټو پلیټلیټ ډیفیشنسي هغه پرپوره چې د پلیټلیټ د کموالي له وجې رامنځته شوي. دا ډول پرپوره د پلیټلیټ د کموالي له کبله منځته راغلي وي نو ځکه پرپوره ډیو ټو پلیټلیټ ډیفیشنسي ورته ویل کیږي. بل اډیوپیتیک پرپوره ده. دې ته نامعلومه پرپوره هم وایي. په دې کې پلیټلیټ شمیر پوره وي مګر سره داغونه موجود وي چې علت یې آټو ایمیون سټیټ دی. یو یعنې بدن په معافیتي سیستم په دې وخت کې د دې سبب شوی وي. دریم ډول چې کوم دی هغه الرجیک پرپوره ده چې د نوم نه معلومیږي الرجي له وجې رامنځته کیږي. نو د دې البته د ترومبوسایټوپینیا ناروغ ته به څه شی کوو؟ فریش هول بلډ یا تازه وینه ناروغ ته ورکوو. سپلینکټومي کوو یعنې توري یا سپلین چې کوم دی دا بیا لرې کوو. ترومبو امبولیک کنډیشن ان د هیومن بینګ په انسانانو کې د ترومبس او امبولي حالتونه. راځو ترومبس او امبولي پیژنو. د دې په اسبابو باندې خبره کوو انشاءالله او بیا چې کوم دی هغه د ټیشو پلازمینوجن اکټیویټر تداوی باندې خبره کوو. په رګونو کې غیر نورمال علاقې یا کلاټ ته ترومبس ویل کیږي. کله چې ترومبس په وینه کې جریان پیدا کړي بیا ورته امبولي ویل کیږي. دا یې تعریف. اسباب څه شي دي؟ کازز څه شي دي؟ رپټنس اف واسکولر انډوتیلیل سرفیس. د انډوتیلیل سطحې البته د رګ د انډوتیلي سطحې زیږوالی. بل چې کوم دی هغه اټیروسکلروسس چې دا د رګ د زیږوالي سبب کیږي. البته د انډوتیلي برخې تروما انفیکشن. بل غټ سبب چې کوم دی هغه د بلډ فلو کموالی دی یا د وینې د جریان کموالی دی. په کوم میکانیزم دلته دا حالات رامنځته کیږي؟
کله چې وینه په نارمل صورت سره روانه وي نو په وینه کې جوړ شوی ترومبین د مکروفاج په واسطه اخیستل کېږي. کله چې د وینې جریان کم شي نو ترومبین اندازه زیاتیږي، مګر مکروفاج نشي کولی چې ترومبین په مکمل ډول سره د وینې څخه وباسي، نو په نتیجه کې کلاټ رامنځته کېږي. ښه، اوس نو د دې لپاره بیا موږ او تاسو څه شی کولی شو؟ use of tissue plasminogen activator in the treating intravascular clot. اوس د رګ په داخل کې کلاټ رامنځته شو، د دې د تداوی لپاره د ټیشو پلازمینوجن اکټیویټر څخه استفاده کوو. د دې نه علاوه د ټیشو پلازمینوجن اکټیویټر څخه بغیر د سټریپټوکاینیز څخه هم استفاده کیږي. سټریپټوکاینیز او ټیشو پلازمینوجن اکټیویټر څخه استفاده صورت نیسي. نو ګرانو محصلینو، الله دې وکړي چې درس نه اخذ وکولی شئ. که احیانا بیا هم کومه خبره وه ما سره یې د واتساپ په شمېره سره شریکه کړئ. خوشحاله اوسئ، په مخامخ شئ.